إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. د ایمان والو تذکرہ وا کہ د مؤمن د ایمان سره د کفر په حالت کې چې انسان په خپل خیال څومره ښه اعمال کوي خو د مؤمن د ایمان سره برابر نه دي، او بیا د ایمان په تقاضا چې انسان څومره اعمال کوي، عامه د کاغه هجرت دی، جهاد دی، خپل مال لګول دي، دا هر یو بیا قبول او د هغوی دپاره لوی مراتب دي. هغه مراتب دنیا کې هم الله کامیابی ورکوي، آخرت کې هم کامیابی ورکوي. یبشرهم ربهم، الله دوی له زیری ورکوي برحمت منه، په رحمت سره د خپل طرف نه. دنیا کې دغه خلکو دپاره زیری دی چې ایمان او سره د نیکو اعمالو نه خوشخبري الله دوی ته اوري. یو خو الله په خپل رحمت باندې چې تاسو زما د رحمت مستحق یې، او د رحمت تقاضا دا ده چې لږ وړاندې سورت هود کې واقعات راځي. او دویمه دا ده چې ورضوان، الله دوی له زیری ورکوي په خپل رضامندۍ چې زه به ستاسو نه راضي یم. بله موقع باندې دا ذکر کېږي ورضوان من الله اکبر. رضوان ذکر کېږي دې ته د نکیرې کلمه وایي، نو معنا دا ده چې لږه رضا د الله، یا د خپل دیدار او یا بل نه یوه خوشخبري به پکې دا هم وي چې الله جنتیانو ته وایي نن به زه ستاسو نه راضي، تاسو ته به بیا قارېږم نه، بس تاسو نه راضي یم او بس راضي به یم. ورضوان، او دا رضا دومره لوی څیز دی کم چې حضرات الله جنت ته بوځي نو هغوی له الله وی داسې ژوند ورکوم چې دوی په خپلو اعمالو باندې زه راضي کړی یم، نو په دې ثواب او په دې بدله به دوی راضي کړم. دوی چې کومه عقیده او عملو نو زه راضي کړی وم، اوس به د جنت په نعمتونو باندې داسې څه ورکم چې دوی به په هغې راضي کړم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام څه وخت دپاره وحی بنده شوله، د کافرانو مختلف اعتراضونه شروع شول. الله چې پیغمبر ته زیری ورکول الله راضي کی، داسې څه ورکي چې دوی په دې کې به نعمتونه دا دائم نه، یو څیز یو ټیم میلاویږي بل ټیم بیا نه میلاویږي. معنا د اوړي خوراکې بیا په ژمي کې نه وي. همدارنګې کله نعمت دنیا کې داسې وي موجود وي، ټیم هغه اخري بل ټیم بیا نورې وس نه کېږي. هغه نعمتونه دا نه چې د چا وس نه کېږي، مقیم دایم دي، همیشه میلاویږي. او دا نه چې ګینه اوړي کې میلاویږي نو بیا په همیشه وي، کله به همیشه نه وي. نو هر کله چې خلود ته کې دا عامو ډېر وخت تېرېدل، کله دا همیشه وي کله همیشه نه وي. نو وروستو پسې ابد ذکر شو چې د جنتیانو دا جنت او د ډېر لوی دی. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، لا تتخذوا، تاسو منیسئ آباءکم خپل پلرونه و اخوانکم خپل ورونه اولیاء په دوستۍ، ان استحبوا الکفر، که دوی خوښه وکړو روان دی نو بل ورور یې ایساروي، دارنګې بل رشتې دار هغه چې کوم دی ایساروي. نو الله فرمایي ټیک ده چې د پلاروالی یوه قریبه رشته ده، د وروروالی یوه قریبه رشته ده، خو که دا پلار او ورور او دا رشتې دار داسې دي چې هغه کافر دي، خپل پلرونه و اخوانکم او خپل ورونه اولیاء په دوستۍ. د پلار او د ورور مسله ذکر شواله،
وجه دا ده چې دا انسان ته قریب رشتي پلار غواړي چې دا بچی دې زما تابع شي نو یاره جیزان وجه نه منو څوک چې کم دی ګولې وخوري او څوک په ځان باندې ډز وکړي او څوک چې کم دی اوبو ته ودانګي او څوک بل که پلار ورته ویې لکه د غلطو خلکو سره مه کښېنه سم شه یاره جي دا پلار را سره زیاتی ظلم کوي کم وخت کې ان استحب الکفر علی الایمان که دوی کفر خوښوي په ایمان باندې نو دا خوښول باطني څیز دی د هغې نښه دا ده چې دی د کافرو سره اوسیږي د کافرو سره اوسیږي پته لګي ظلم وکړه بیا به کافر نه وي خو دا چې ځان سره ظلم وکړو یبشر